محمد ماجد سوال کړی دی چې زه دوبۍ کې اوسېږم، آیا په ما باندې صدقه فطر یعنی سرسایه د دوبۍ په حساب سره ادا کول لازم دي یا د پاکستان په حساب سره؟ محمد ماجد صاحب، د شریعت حکم دا دی چې کله یو انسان په کم ځای کې اوسېږي او اختر کم ځای کې تیری، نو په کار دا ده چې انسان د هغه ځای په مناسبت سره صدقه فطر یعنی سرسایه ادا کړي. لہذا که یو انسان په سعودي عرب کې اوسېږي، دوبۍ کې اوسېږي، نو د هغه ځای په مناسبت سره به دی صدقه فطر ادا کوي. د خپل ځان دپاره هم، د خپلو نابالغه بچو دپاره هم، کم بالغ ماشومان دي یا د کور والا ده، نو دته په هغې کې اختیار دی چې د کم ځای په مناسبت سره دی ادا کولی شي. که د پاکستان په هغې سره ادا کوي هم درست دي، که د هغه ځای په حساب سره چې کوم ملک کې دی اوسېږي ادا کوي هم درست دي. البته که دی دا خو د قیمت متعلق خبره ده، که قیمت نه ادا کوي د دې اجناسو د غنمو په کم 2 سیره غنم دي، یعنی 2 کیلو غنم ادا کول، او که چرې دا غنم ادا کوي د دې غنمو قیمت نه ادا کوي، نو بیا خو غنم په پاکستان کې هم یو شانتي وي او غنم په بهر ملک هم دقه غنم وي. لہذا دغه په کم 2 سیره غنم ادا کول که دلته وي او که هلته وي، که د هر چا د طرف نه ادا کوي، د ده ذمه چې کوم دی نو به دې سره ساقط کېږي. که قیمت حواله کوي یو غریب ته، نو بیا د هغې دپاره حکم هم دغه دی چې په کوم ملک کې دی اوسېږي او اختر په کوم ملک کې تیری، نو د خپلو نابالغه ماشومانو او د خپل ځان صدقه فطر دا به په حق حساب سره ادا کوي. که دا هلته کې چاته ورکوي یا پاکستان ته رالیږي دلته کې چاته ورکوي، خو حساب به چې کوم دی نو د هغه ملک لګولی شي په کوم ملک کې چې دا اختر تیری او کوم ملک دی اوس فی الحال موجود دی، نو د هغه حساب سره به پاکستان ته پیسې رالیږي.